अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 नन मोंगा स्टासो द फिजिक्स द यूनिट नंबर 15 स्टार्ट आलू दगा चैप्टर न्यू चिकम दे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ठीक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कोलो नमख के मंगा लक्ष्य ने द मैग्नेट बारे की खबर को че मैग्नेट असल की वही से था और द हिस्ट्री से था ठीक था मैग्नेट चिकम दे मंग सर जस्ट यो ऑब्जेक्ट दे चे दा मंग सर आयरन और स्टील लाइक ऑब्जेक्ट चिकम दे आ सकी अट्रैक्ट के ठीक था د دې هسټري طرف ته کوم راشو نو موږ سره 2600 کاله مخکې چې کوم دی داسې ډیسکور شوی دی په مګنیشیا کې الته کې یو غر دی چې نوم دی ایډا او ایډا مین माउंटेन ऑफ गॉडेसेस ठीक शो यानी देवताओं का पहाड़ ऑलरेडी द غر مطابق دا خبره مشهور شوی چې دا देवताओं का د بوتانو چې کوم دی غر دی ټیک دا دغلته یو شیفړ چې کوم دی خپل بيزي غډان مډان سره ول ناس په د خپل چې کوم په خپل منې چې کوم سندلو پای کې میخونه او بکلس یعنی بوسخوي دا غي د وجنه چې کوم دی د یو غټه باندې خپل خدا الته چې هغه د دې په دوړ په ماس کې بوسخو د میخونو په ماس کې چې کوم دی اټریکشن شو دوی ها بالکل چې کوم دی دلته د غر کې چې کوم دی خاص تاسو سشتا ټیک شو بیا روستو چې کوم دی روستو بیا سو شو دغه غټیلا چاینیز کوم دی لیډینګ سټون نو مور کو لیډینګ سټون مطلب سیشه ټو فایند د ډایریکشن دو بیس کوم دی چاینیز ودا فریلی سسپینډډ کو یو وایر سره او نارث پول او ساوث پول چې کوم دی او په معلومول ټیک دا بیا رستو دیتا لوډ سټون وی لوډ سټون میګنیټایټ یعنی Fe3O4 ټیک شو بیا چې کوم دی دا موږ سره کپرس کوم غوي چې دا ورډز د کمی جبي لفظ دی دا موږ سره گریک ورډز دی ټیک شو میګنیټ چې کوم دی موږ سره گریک ورډ دی او د دې مطلب سره د دې مطلب دی ग्रीक वर्ड लेथोस कम वर्ड दा मुंग सरा ग्रीक वर्ड लेथोस ठीक दा और लेथोस से मतलब दे द लेथोस मतलब दे स्टोन ऑफ सीशे स्टोन ऑफ मैग्नीशिया पर 1600 AD के यो साइंटिस्टो चिन्हों में गेल बैठो दसो करो यो आर्टिफिशियल मैग्नेट तैयार को ठीक दा दसो करो लोड स्टोन प्लस आयरन इसकड़ो रब को और दागे ना जो कम सोसिस पैदा शो आगे तैसोवी दागे तो कम सिस जुदा जो कल द्वारा रब करो नो چې کله رب کړو نو هغه نه بعد چې کوم دی سټیل چې کوم دی آیرن چې کوم دی هغه سره اټریکشن شروع کړو یو آرټیفیشل میګنیټ چې کوم دی د تیار کړو ټیک شو اوس موږ راځو پراپرټیز اف میګنیټ د میګنیټ پراپرټیز سری پراپرټیز اف میګنیټ اولنې پراپرټی د دې دارا چې دا سکی attract iron like object ٹھیک شو دویم پراپرټی د دې صدا دویم پراپرټی د دې دا چې د دې موږ سره سي ټو فولز دي سو دي ټو فولز نمبر 1 n فول او b نمبر چې کوم دی s فول एन पोल मतलब नॉर्थ पोल और एस पोल मतलब साउथ पोल ठीक शो और द्रेम नंबर प्रॉपर्टी द देश कम दा गसरा लाइक फोल चिकम दे ऐसा कई लाइक फॉर रेफेल ईच अदर ठीक दा आओ सलोरम नंबर प्रॉपर्टी की मंगवेले इशू चे ऑपोजिट पोल्स से कम दिया हुआ अट्रैक्ट ईच अदर ठीक दा उस गुरु चे मंग सरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सतवेले शी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मंग सरा जस्ट मंग सरा ब्रांच थे द फिजिक्स जो बदे कि मंग सरा स्टैटिक्स और स्टैटिक चार्ज जिस और मूविंग चार्जेस से कम देगा सको मंगा स्टडी को और द दी स्टैटिक और मूविंग चार्जेस द वजह से कम फिजिकल फिनोमेना प्रोड्यूस की आगा मंगा स्टडी को पदी ब्रांच के ठीक दा बिया फर्दर फॉर 1820 की मंग सरा यो डेनिश साइंटिस्टो चिनुमिसो हान
क्रिश्चियन ओरेस्टेड چې کوم دی د نوم د سوکړو یو وایر چې کوم دی په وایر کې سټډي کرنٹ چې کوم دی فلو کېدو هغه ته د سوکړو یو کمپاس چې کوم دی نیجی راوړ چې کله د کمپاس نیجی راوړ پای کې ډیفلیکشن چې کوم دی د فیل کو ټیک شو کمپاس چې کوم نیډل هغه کې ډیفلیکشن چې کوم دی شو ټیک ده نو دوی چې موږ سره د کمپاس ډیفلیکشن الګ نشو کېږي چې کله موږ دا میګنیټک فیلډ ته دنه کو ټیک شو نو دوی د دې سیز نه د خبره چې کوم دا معلومه کړه چې موږ سره کرنٹ چې کوم دی په وایر کې فلو کېږي دا غي د وجنه دا غي نه غیر شاپیره چې کوم دی یو میګنیټک فیلډ هم پروډوس کیږي ټیک ده بیا په 1831 کې انګلیش یو ساينټیسټ مایکل فیراډه او په 1832 کې امریکا یو ساينټیسټ چې دا غنوم سو جوس هنری ٹھیک شو دوی چې کوم دی وی کپرس کوم سره د کرنٹ چارج د فلو د وجنه چې کوم دی موږ سره څه پیدا کیږي میګنیټک فیلډ پیدا کیږي نو فکر دا چې موږ سره د میګنیټ فیلډ د وجنه چې کوم دی موږ سره څه پیدا شي کرنٹ پیدا شي دوی څه وکړو دوی جست یو سمپل ایکسپریمنٹ وکړو یو کایل واغس ټیک شو او دا کایل چې کوم دی دوی څه وکړو یو ګلوانیمیټر ته چې کوم دی ولګو ټیک ده او دې کال ته یو بار چې کوم دی بار میګنیټ هغه وای نیجی راوړ ټیک ده بار میګنیټ چې کوم دی هغه وای نیجی راوړ ټیک ده نو چې کله موږ سره بار و نیجی راته داسې د دې هم سره فیلډ لاین چې کوم دی داسې وزي بار ته ٹھیک ده نو کله بچي د نیجی اف یعنی موو کو با نیجی او شاته کو به نو موږ سره په ګلوانومیټر کې چې کوم دی ډیفلیکشن سکه دا شو کېدو نو دا خبره کنفرم کړه چې موږ سره سکیږي د چارجز د فلو د وجنه چې کوم دی موږ سره په کنډکټر کې دا غیر چاپیره سره کې میګنیټک فیلډ چې کوم دی کریټ کیږي او د میګنیټک فیلډ د وجنه چې کوم دی موږ سره سکیږي الیکټریک چې کوم دی کرنٹ چې کوم دی هغه هم پیدا کی بیا په 1861 کې میکسویل چې کوم انګلیش ساينټیسټ په 1861 کې میکسویل دا موږ سره انګلیش ساينټیسټ دا خبره کنفرم کړه چې الیکټریک فیلډ چې کوم دی دا غي د وجنه سکیږي میګنیټک فیلډ چې کوم دی هغه پروډوس کیږي او د میګنیټک فیلډ د وجنه سکیږي موږ سره الیکټریک فیلډ چې کوم دی هغه پروډوس کیږي ټیک ده میګنیټک فیلډ د وجنه الیکټریک فیلډ او الیکټریک فیلډ د وجنه چې کوم دی موږ سره میګنیټ الیکټریک فیلډ چې کوم دی هغه پروډوس کیږي ټیک ده د چې کوم دی د دې لپاره پنځه چې کوم اکویشن میکسویل کوم موږ سره اکویشن دی هغه د لپاره سکړه کنفرم کړو اوس موږ ډسکشن کوو چې میګنیټک فیلډ څه ته وایي ټیک ده میګنیټک فیلډ څه ته وایي نو دې ډیفینیشن موږ داسې لیکلی شو چې اریجن around a region or space around magnet in which its effect field by test magnetic test magnet ٹھیک شو میګنیټک فیلډ څه ته وایي دا د میګنیټ نه غیر چاپیره هغه ریجن هغه سپیس دی چې پای کې موږ سره ټیسټ میګنیټ چې کوم دی د دې افیکټ چې کوم دی هغه څه کوي فیل کوي ټیک ده دا ټیسټ میګنیټ چې کوم دی ټیسټ میګنیټ دا به صحیح دا به موږ سره صحیح نارت پول والا میګنیټ څه به موږ سره دا ټیسټ میګنیټ موږ سره صحیح نارت پول وي نارت پول وي ٹھیک ده
دا میګنیټیک فیلډ چې کوم دی دا څنګه کمپاوند شو چې موږ سره د میګنیټ نه غیر چاپیره چې کوم دی یو فیلډ شته. نو دې دپاره دوی چې کوم دی څه واغسته یو بار میګنیټ یې واغست. ټیک ده بار څه شی واغسته میګنیټ ساوث پول او دا د نارت پول او د دې راپاس یو ګلاس سلیب یې کېښود. څه یو ګلاس سلیب یې کېښود. ټیک ده دې راپاس یې څه کېښود یو ګلاس سلیب یې کېښود او په دې ګلاس سلیب باندې څه کېښود آیرن فیلینګ چې کوم دی هغه کېښود او بیا به دا داسې روشنې داسې موو کوو. نو د هغې د وجې نه بس کنسنټریک سرکل چې کوم دی د دې دغه څه جوړ شو د دغه آیرن فیلینګ چې کوم دی د دې نه غیر چاپېره داسې په دې شیپ کې چې کوم دی جوړ شو. ټیک ده ټیک ده نو دې نه دا خبره واضحه شوه چې موږ سره د نارت پول نه چې کوم دی فیلډ چې کوم دی څه کېږي هغه اوې وځي بار طرف ته او دغه فیلډ چې کوم دی انټر کېږي کوم ځای کې په ساوث پول کې چې کوم دی هغه څه کېږي انټر کېږي. ټیک ده ښه او یو خبره یاد ساتئ چې کله موږ سره د نارت پول نه چې کوم دی موږ سره څه کېږي فیلډ لاین چې کوم دی بار طرف ته وځي او ساوث پول چې کوم دی انټر کېږي. ټیک ده دا فیلډ چې کله موږ ریپرزینټ کوو جست سمبالیکلی نو د هغې دپاره موږ سره څه شی دی د هغې ریپرزنټیشن موږ چې کله اینډ ټو د فیج وي نو هم په څه باندې الو په کراس باندې الو. ټیک ده او چې کوم موږ سره آوټ سایډ د فیج دپاره موږ په څه باندې الو په ډاټ ډاټ باندې سرکل باندې چې کوم دی موږ الو. ټیک ده دا فیلډ چې کوم دی اینډ ټو د فرض که موږ سره صحیح end to the page د پاره فیلډ چې کوم دی موږ په کراس باندې بالو. ټیک ده end to the page د پاره فیلډ موږ په کراس باندې او دا چې کوم فیلډ دی دا موږ سره outside د پیج چې کوم دی موږ په څه باندې الو په سرکل باندې یعنی سمال سرکلز باندې چې کوم دی موږ واستې شو. ټیک شو او دا الکتریک فیلډ چې کوم دی په یو بل ایکسپریمنټ باندې هم دو کمپاوند کو چې دوی څه واغسته یو کاربورډ یې واغست. ټیک ده او په دې کاربورډ کې یو سوری کو او د دې سوري نه څه واغسته یو وایر چې کوم دی فاس کو. ټیک شو او دا وایر چې کوم دی دلته بیټرۍ ته ولګو. ټیک ده د پازیټیو ټرمینل دا نیګیټیو د دې طرف نه چې کوم دی چې کرنټ روانو. ټیک ده او په دې کاربورډ باندې رافاسه چې کوم دی څه کېښود آیرن فیلینګ کېښود. ټیک شو کله چې کرنټ دې نه فلو کېده په هغه دوران کې دا چې کوم دی هلکه هلکه چې کوم دی موږ کول په ګوته باندې شروع. ټیک شو نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دغه آیرن فیلینګ چې کوم دی داسې یو کنسنټریک سرکل چې کوم دی د دې نه غیر چاپېره جوړ کړو. ټیک شو نو د دې نه دا پته ولګېده دا خبره واضحه شوه چې موږ سره څه کېږي د کله چې په یو کنډکټر کرنټ کیرینګ کنډکټر کې کرنټ فلو کېږي نو موږ سره د هغې د وجې نه څه پیدا کېږي میګنیټیک فیلډ چې کوم دی پیدا کېږي. ټیک ده اوس موږ ډسکس کوو چې میګنیټیک فیلډ لاین څه ته ویلی شي یا میګنیټیک لاین اف فورس څه ته ویلی شي. ټیک ده نو میګنیټیک فیلډ لاین یا میګنیټیک لاین اف فورس څه ته ویلی شي دا موږ سره جست څه شی دی پات دی څه شی دی path the so path on which magnet test magnet से कम दे आगा सके move inside the फील्ड की दंदा द मैग्नेटिक फील्ड की दंदा چې کوم موږ سره ټیسټ میګنیټ چې کوم دی هغه موشن کوي نو د هغې لپاره پات څوک فورورډ کوي میګنیټیک فیلډ لاین چې کوم دی هغه فورورډ کوي. ټیک ده فرض کوو موږ دا موږ سره یو بار میګنیټ چې کوم دی موږ هغه څه بار میګنیټ دا د دې څه شی دی ساوث پول دی او دا څه شی نارت پول دی نو موږ ته پته راځي چې د نارت پول نه څه کېږي لاین چې کوم دی هغه موږ سره بار ته وځي. ټیک ده که فرض کوو موږ دې کې څه کېښودو یو ټیسټ میګنیټ کېښودو ټیسټ میګنیټ تاسو ته موږ ویلي چې موږ سره به صحیح او نارت پول والا میګنیټ. ټیک ده نو دا موږ سره څه کېږي په دې که فرض که دلته نو په دې لاین به موشن کوي که فرض که دلته نو په دې لاین موشن کوي که دلته یا که فرض که موږ دلته کېدو نو موږ سره به څه کېږي دا به
एंड वर्ड چې کوم دی دنده طرف ته وسکي موشن کې په دې پات باندې ټیک ده بره خبره که پرس کومه د پراپرټیز اف میگنیټک لاین خبرو کو properties of magnetic field خبرو کو د دې اولنۍ پراپرټي موږ سره سره هغه دا چې start from north pole magnetic field چې کوم دی کوم ځای نه start علي start from north pole ټیک شو او enter on south pole په south pole کې دا سکی enter کیږي او دریم خبره دارا چې never intersects each other magnetic field lines چې کوم دی اصلي never intersect each other ٹھیک ده او څلورمه خبره پکې دا ده چې موږ سره په easily passes through iron پیرامagnetic material چې کوم دي د هغې نه په اسانۍ سره داسې کېږي پاس کېږي څه کېږي موږ سره easily passes through iron دا فیلډ لاین چې کوم دی موږ سره د آیرن نه په اسانۍ سره څه کېږي پاس کېږي او پنځمه خبره دا ده پکې کې موږ سره کلوز آن پول په بوت فول دواړه ساوث فول او په نارت پول باندې دا سری دا فیلډ لاین چې کوم دی صحیح کلوز وي کلوز آن په دواړه فولز باندې دا صحیح ډیر زیات کلوز وي یعنی په دې فول باندې د دې دا لاین چې کوم دی صحیح ډیر زیات کلوز چې کوم دی وي ټیک ده نو نننی لیکچر کې موږ جس د میګنیټیزم هیستوري و شارټ هغه ډسکس کړه او بیا چې کوم د الکترومیګنیټیزم څه ته وایي دا هغې ډیفینیشن وکړو ټیک شو بیا موږ میګنیټک فیلډ څه ته وایي او میګنیټک فیلډ لاین څه ته وایي دا څیزونه چې کوم دی زده کړو یو پیره ته بیا یو پیره غوږ کړئ شارټلی چې موږ سره میګنیټ څه ته وایي میګنیټ موږ سره جس یو موږ سره ابجیکټ دی چې دا موږ سره آیرن او سټیل لایک ابجیکټ چې کوم دی هغه څه کوي اټریکټ کوي ټیک شو او دا په میګنیشیا کې چې کوم دی هلته یو ماونټ غر دی ایډا نومې دی او دغه ایډا مطلب سه ماونټین اف ګاډسز هلته یو شیفټ چې کوم دی خپلې بیزي او ګډان مډان سرول نو ناڅاپه د هغه سینډل کې چې کوم میخونو د هغې د وجې نه د یو راک سره اټریکشن وشو ټیک شو نو بیا وروستو دغه سټون کوم چې اټریکشن کړی د دغه نیلز او د بکلز په منځ کې چې اټریکشن دغه سټون ته بیا وروستو چاینیز چې کوم دی لیډینګ سټون نوم ورکړو ټیک ده او بیا وروستو هغې ته لوډ سټون وي یعنی Fe3 او O4 چې کوم دی دې لی نوم ورکړو ټیک ده بیا چې کوم دی موږ سره وروستو بیا ګیلبرټ چې کوم دی 1600 AD کې هغه یو آرټیفیشل میګنیټ چې کوم دی تیار کړو ټیک ده او بیا وروستو په دې باندې موږ سره یو انګلیش ساینټسټ مایکل فیراډی او امریکن سیسټن جوس هنري چې کوم دی هغه څه وکړو ایکسپریمنټ وکړو او د هغې نه مخکې یو ایکسپریمنټ چې کوم دی شوی چې یو کرنټ کیرینګ کنډکټر چې کوم دی کمپاس نیچې وړی شو چا وړی دا د کرنټ کیرینګ کنډکټر چې کوم دی موږ سره ډینش فزیسسټو کرسچنز هان کرسچن اورسټډ چې کوم دی هغه کرنټ کیری کنډکټر ته چې کوم دی یو کمپاس انرژي وړ نو هغې کې ډیفلیکشن شو نو دا ووایي چې موږ سره په کله چې په یو وایر کې کنډکټر کې چې کوم دی کرنټ فلو کېږي د هغې د وجې نه چې کوم دی غیر چاپېره د هغې نه میګنیټک فیلډ چې کوم دی کریټ کېږي نو بیا وروستو یو امریکن او یو انګلیش ساینټسټ مایکل فیراډی او جوس هنري چې کوم دی دا سیس کمپاوند کو چې دوی که فرض کا د چارج د فلو د وجې نه چې کوم دی موږ سره کرنټ فلو کېږي نو موږ په کار ده چې د میګنیټک فیلډ د وجې نه څه پروډیوس شي کرنټ چې کوم دی هغه الکتریک فیلډ چې کوم دی هغه هم پروډیوس شي ټیک شو د هغې دپاره بیا دوی یو کایل چې کوم دی هغه یو بیټرۍ ته اټیچ کو او دغه کایل ته به چې کله موږ میګنیټ بار چې کوم دی نیجې وړ او بیا به یې شاته کوو نو دې ته کته دی کایل ته چې کوم دی ګلوانومیټر لګېدلی نو کله چې موږ سره دوه به نیجې وړ نو دا ګلوانومیټر کې چې کوم دی ډیفلیکشن به هغه نیډل چې کوم دی شو کوو ټیک ده بیا وروستو میکسویل چې کوم دی دا خبره کنفرم کړه چې موږ سره الکتریک فیلډ د وجې نه چې کوم دی میګنیټک فیلډ او میګنیټک فیلډ د وجې نه چې کوم دی الکتریک فیلډ څه کېږي پروډیوس کېږي او بیا موږ الکترومیګنیټیزم څه ته وایي نو دا موږ سره جسټ سټډي دا د سټیټکس او مووینګ چارج او د دې سټیټک او د مووینګ چارج د وجې نه چې کوم فزیکل فینامینا چې کوم دی پیدا کېږي د هغې سټډي هم
د درې واړو سیزونو ته کلیکټیولی موږ په کم برانچ کې د فزیکس سټډي کوو الکترومیګنیټزم چې کوم برانچ دی پای کې سټډي کوو ټیک ده بیا موږ وایو چې موږ سره الکتریک فیلډ وایي څه ته الکتریک فیلډ جست یو ریجن دی یا سپیس دی اراوند د میګنیټ چې پای کې موږ سره ټیسټ میګنیټ چې کوم دی هغه دغه میګنیټ چې کوم دی افیکټ چې کوم دی هغه فیلډ کې ټیک ده او موږ وایو چې دا ټیسټ میګنیټ چې کوم دی دا موږ سره صحیح نارت پول والا میګنیټ وایي ټیک ده بیا موږ د میګنیټ چې کوم دی پراپرټیانې ډسکس کړي چې موږ سره آیرن چې کوم دی څه کوي اټریکټ کوي د دې موږ سره دوه فولز وي نارت فول او ساوث فول ټیک شو او بیا موږ وایو چې موږ سره لایک فول چې کوم دی هغه څه کوي یو بل ریفل کوي او ان لایک فول چې کوم دی هغه څه کوي یو بل اټریکټ کوي ټیک ده او بیا موږ میګنیټک فیلډ لاین خبره چې کله موږ وکړه پای کې موږ څه وي چې موږ سره دا چې کوم دی فیلډ لاین چې کوم دی دا موږ سره په یو بل چر هم یو بل څه کوي انټرسیکټ کوي نه ټیک ده او دا چې کوم دی موږ سره د کم ځای نه وځي دا موږ سره وځي د سٹارټ علي د نارت فول نه انټر کیږي په ساوث فول کې ټیک شو او دا یو بل څه کې انټرسیکټ کوي نه او ایزیلی چې کوم دی دا موږ سره پاس کیږي د څه نه پیرامیګنیټک یعنی آیرن چې کوم دی ایزیلی دا پاس کیږي او په فول باندې یعنی ساوث او نارت پول باندې دا صحیح دا یو ډیر زیات کلوز وي ټیک ده نو تر دې ټایمه پورې دغه پوره دی تر د بل لیکچره پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان